بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. دا سورة دا قرآن مجید دا دینم دا سورة الدخان. دخان ویلکی کی لوگی تا او بدی کم دا یو لوگی تذکرہ بدی سورت کے راغلے دا چه دا غید دو تشریح دی یا دا لوگی چه دے دا قیامت پا علاماتو کے یو علامہ دا پیغمبر علیہ السلام آغی پورے قیامت نرا دی چه یو سو غٹ علامات خکارشوی نہیں باقی کی عیسیٰ علیہ السلام هم دے او باقی کے دجال هم دے او باقی کے دابت الارض هم دا او باقی کے دخان هم دے آسمان کے ودا سے یو لوگی خکار کی گی خواہ او علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرمائی تفسیر عثمانی کی وہی شاید مخی تیرشیو چکل اللہ تعالیٰ دا آسمان جوڑو نو وہی دخانو وی اغد لوگی پا شکل کے دا غیغ مادہ او بیا اللہ تعالیٰ دا غیغ مادین آسمان جوڑ کو نو چکل دا آسمان قیامت تنیز دے دا تحلیل شی اذا السماء انشقت دا با تحلیل شی نو دا دین او بیا غخپل خوانے مادہ جوڑا شی چاگا دخان دیخوا نو دا سے برا چه سڑے گوری نو یو لوگے با پا نظر رازی نو یا خود دا لوگے مراد دے او یا دویم حق لوگے دے چه پیغمبر علیہ السلام چکل دا دین حجرت کو دا مکی مکرمینا او دی مجبور کو نو اللہ پیغمبر علیہ السلام ورطا خیرے اکڑی وی اللہم سنین کا سنی یوسف وی خدای پاک دا سے قاسالی پی راولی لگا دا یوسف علیہ السلام کو وقت کے چکم قاسالی راغلے وح او خلق بدا اطرافو نراتو او دا غلی دا پارا با چکم خلق ترسیدو پیغمبر علیہ السلام مقصد داو چکم بدوی دا عذاب راشی او کی دیشی خدای او پیجے او ایمان راولی او توحید اختیار کی نو چه پیغمبر علیہ السلام تینا لان نو بدوی باندې قاسالی رالا او دومرا بارانونه بند شو او سوکړه شو چې دی به چمړې لمدولې او هغه به اسکلې اډو کې به خړل او ماشومان چې دی هغه به تړکېدل او دا غي وجه دا چې څو سوکړه وا او څه چې کم دې تکلیف او چې کم دې نو هغه غلیم علی هم بند شوي ځکه یمامه یو علاقه ده او دا غي نه به مکه مکرمه ته ټوله سپلای کېده د غلی چې څومره ډیپوانو هغه التو او هغه یمامه علاقه چې ونه دا غي رئیس او دا غي مشرو ثمامه ابن اصال نو هغه په دقه کال باندې ایمان راوړ نو چې هغه رئیس ایمان راوړ رضی الله تعالی عنہ صحابي جوړ شو نو هغه په مکه په مشرکین باندې غلبه نکړه وتا رسول الله مبارک چې کوم نو هغه جلاوطن کړي دي نو زه پتا سو باندې غلبه بندو نو دوی دومره اوتر قیدل او دومره چغي وولې چې وفد جوړ کو دا ابو سفیان سے چاغله ایمان نو راوړل داغه په سرپرستی کې او مدینه منوره ته ولېګو پیغمبر علیہ السلام تکې ناستل او ورته وی اخر ټیک دا موږ اوستا عقیده بدل دا دین بدل دی خدا دې چې قوم کوم یو دی او دا بچی خو استاد قوم بچی دي او دا زنانه چې دي نو دا هم استاد قوم زنانه دي او جدي په دې حالت کې دي نو ته د دې باره کې دعا وکړه چې الله رب العالمین دا عذاب لري کی نو پیغمبر علیہ السلام ورته دعا وکړه نو خدای پاک سوکړم ختم کړه حالانکه وو کفار او مشرکین او حضرت ثمامه ته وی دا غلی په بندوا ایمان راوړل بل دا د اختیار خبره دا او د الله رب العالمین د طرف نه د شکل هدایت ورته نصیب وي ناغه به باندې غلیم کولا وکړي نو بهرحال یا هغه دوخان دې چې کم د قحصالی په وخت کې بدوی دومره قحصالی و چې بر اسمان ته قتل سمدا سے گرد و غبار بدوی تخکاری دو دا غډیر شدت د وجنه او دا غډیر سوکړې د وجنه نو سورۃ تویل کیږي سورۃ الدخان دا مکی سورۃ ده قبل الهجرت نازل شوه ده نو بدی کې هم هغه مضامین ثلاثه د توحید د رسالت او د بعث بعد الموت په مدلل انداز کې هغه بیان شوی دي او بعضی واقعات د عبرت او د نصیحت لپاره د دلایل النقلیو په شکل کې هغه هم پیش شوی دي اوس د دې نمخ کې چکم صورت اختتام ته ورسید نو الله رب العالمین باغی کې ارشاد فرمایو چې فسوف تعلمون وې زرد چې دوی ته پته ولګي فسوف يعلمون دی به خبر شي مطلب دا چې عذاب الهی په دوی باندې را روان دي هغه عذاب الهی د دخان په شکل کې په دوی باندې راغله دي نو دا هغه تذکرہ هغه په دې صورت کې ده او دا غرنګي په دې صورت په آغاز کې د کتاب مبین او د قران شریف دا غیم ذکر دی مخکې چې کوم دینو الله رب العالمین دا فرمایل چې دا قران حکیم چې کوم د الله رب العالمین کتاب دی او لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون هغه حق کتاب دا غي په اخر رکوع کې دا غي تذکرہ وا او د دې په آغاز کې دا هغه حق کتاب والکتاب المبین دا غي تذکرہ ده
نو داغي فاتحه او داغي خاتمه دیو بل سره دا دواړه مربوط دي. نو الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، قسم دی زما پاغه روخانه کتاب باندې چې قرآن مجید دی، یعنی المبین یعنی المظهر للحلال والحرام. انا انزلناه فی لیلة مبارکة، فتحقیق سره مونږ را نازل کړی دا قرآن شریف پاغه مبارک شپه کې. اوس لیلة مبارکة دا کومه شپه ده؟ نو دې دوه تشریح دي. یا مراد دی لیلة القدر چې راجح قول دا دی چې دا په رمضان کې ده او د رمضان د هغې په ناتکو شپو کې ده چې دا نن سبا کومې ورځې شپې شروع دي. ځکه الله تعالی وی انا انزلناه فی لیلة القدر، او بیا وی لیلة القدر خیر من الف شهر. نو دا برکت والا شپه دا تینا هغه مراد ده. نو مخکې ویلی شو چې د قرآن پاک دوه نزول دي. نو اول نزول چې شوی دی نو دا د لوح محفوظ نه هغه آسمان د دنیا ته او بیت العزت ته نازل شوی دی، نو دا په لیلة القدر کې و. او بیا دویم نزول چې شوی دی د آسمان د دنیا نه قلب مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو هغه بیا په 30 کاله زمانه د نبوت کې شوی دی. نو دین هغه اول نزول مراد دی. او دویم قول دا دی چې لیلة مبارکة چې دا نو دا شب برات دی د شعبان 15 شپه، چې هغې ته شب برات هم وي او هغې ته لیلة السک هم وي. سک وي اسلام ته او کاغذ ته. په دغه شپه باندې د ټولو مخلوقینو ارزاق او آجال او د هغې مقدرات هغه لیکلی کېږي د آینده کاله پورې، د یو 15 نه بل 15 شعبان پورې. څوک به ژوندی، څوک به مړي، څوک به پیدا کېږي، د چا رزق به کم ځي، دا ټول تقسیم فرشتو ته حواله کېږي. نو هغې ته وي لیلة السک، او هغې ته لیلة البراءت هم وي، او هغې ته لیلة المبارکه هم وي. نو یو قول دا چې دې نه مراد د شعبان 15 تاریخ د هغې هغه شپه نه مراد ده. بهرحال دواړه قولونه شته. انا انزلناه فی لیلة مبارکة، په تحقیق سره را نازل کړی دی مونږ دا قرآن پاک په هغه مبارکه شپه کې، او په تحقیق سره مونږ یېروونکي یو د خپل مخلوق لره چې د الله د عذاب نه ویریږي. فیها یفرق کل امر حکیم، او په دغه شپه کې تقسیمولی کېږي. یفرق په هغې کې تقسیمیږي، ځکه فرشتو ته حواله کېږي. فی کل امر حکیم، هر هغه کار چې هغه ډک دی د حکمت نه. حکیم معنا یعنی محکم، چې د خلقو رزقونه به څنګه وي، اجلونه او نیټې به څنګه وي، مرګ جواک، نو هغه ټول به دې کې فرشتو ته حواله شي. امرا من عندنا، دې دپاره چې دا یو حکم دی د جانب زمونږ نه، او په تحقیق سره مونږ رالیږونکي یو. انا کنا مرسلین، یعنی مونږ رالیږونکي یو قرآن پاک لره پیغمبر علیہ السلام تا دا رحمتا من ربک، چې دا یو رحمت دی د جانب د پروردگار ستانه. او په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هو السمیع العلیم، او الله رب العالمین چې دی پروردگار د اسمانونو او د ځمکې دی، او هغه چې په منځ درې دواړو کې دی. ان کنتم موقنین، که چېرې تاسو په دې باندې یقین کوونکي یئ. لا اله الا هو، نشته معبود برحق لیکن صرف یو الله چې هغه ژوندي کول او مړه کول کوي. هغه پروردگار ستاسو دی، او پروردگار د هغه پلارانو ړومبنو ستاسو دی. سابقه ټول امتونه هم الله پیدا کړي دي. بل هم فی شک یلعبون، دا شکایت دی بلکې دوی په شک کې دي. دوی دوباره ژوندون یا د الله تعالی وحدانیت او د پیغمبر علیه السلام رسالت په ټولو کې شک دی. یلعبون، او دی لوبې کوي په هغه دین د الله رب العالمین پورې، اسې مذاق کوي. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، نو بس انتظار کوه ای پیغمبر علیه السلام دوی ته په هغه ورځ باندې چې رابشي اسمان بدخان مبین، په هغه لوګي واضح سره. الله یو ورځ را روانه ده، اسمان طرف ته به دوی ته لوګي ښکاري. نو د یو قول مطابق قرب قیامت دا غ دخان دی، او دا چې کوم دی نو د قیامت نه مخکې به راځي. او د دویم قول مطابق دا غ دخان دی چې دا تیر شوی دی، او دا په اهل مکه باندې الله رب العالمین د قاص صالح په وخت کې او سوکړه په باندې الله تعالی راوستې و. دا د هغې نه کنایه ده. یغشا الناس، چې دغې لوګي راګیره او هغه ټولو خلقو لره، راګیرئ به هغه ټولو خلقو لره. هذا عذاب علیم، فیقال لهم، ویلی کېږي به دوی ته چې دا هغه عذاب دردناک دی. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. نو دواړه خبرې دي، چې د ماضی خبره ده یا د مستقبل خبره ده. خو دوی به داسې وي چې ای زمونږ پروردګاره لرې کې زمونږ نه ته دې عذاب لره. په تحقیق سره مونږ ایمان راوړونکي یو. پیغمبر علیه السلام سره یې وعده کړې وه
چې ته مونږ ته دعا وکړه چې دا سوکړه خدای ختمه کړي مونږ به ایمان راوړو او چې کله سوکړه ختمه شوه بارانونه وشو او رحمتونه راغلل بیا ایمان را نه وړو. انا لهم الذکرى الله رب العالمین جواب ورکړي انا لهم الذکرى چرته دې د دوی لپاره نصیحت قبل ول الله یوز به نصیحت قبل وای نو که قیامت ته نږدې نو الله تعالی وی چې قیامت د باندې په سر باندې سور شنو اوس تاسو نصیحت قبل وای اوس خو فائدہ نه درکې او هغه رومبنه چې نو چې عذاب د باندې راغی او باغی کې راګیر شوی نو تاسو یې نصیحت قبل او تاسو نصیحت چرته قبل وای ورسو بیا کو فرق وای ان لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین او په تحقیق سره راغلی او دی دا رسول چې هغه واضح کوونکی د حلال او حرام لرا او بیا دی مخ واړو داغنا او وقالو معلم مجنون او ویل دی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې د معلم د تعلیم ورکړی شوی دی د یو انسان د طرفنا ودا قران ورته یو سړي خو دلته يعلمه بشر ودا د الله کلام نه دی او نعوذ بالله ودا لیوانه دی ان کاشف العذاب قليلا فتحقیق سره مونږ لري کون کیو عذاب او سزا لرستا سن لک غونتا انکم عائدون فتحقیق سره تاسو بیا واپس کیدونکي الى الكفر والشرك یوم نبطش البطشة الكبرى او باغ ورځ باندې چراو بني سمونږ دوی لره باغرانی ولو ډیر لو یو سره ډیر غټ پکړ بوشي د دوی نو الله تعالی فرمای پاغ ورځ باندې ان منتقمون او په تحقیق سره مونږه انتقام اخیستن کیو د دوی نه او خامخا په تحقیق سره مونږه امتحان کړه وړاندې د دوی نه پاغ قوم د فرعون باندې دا نقلی دلایل دي او راغله هغه د رسول کریم هغه رسول عزتمن حضرت موسی علیہ السلام چې هغه یو معزز او محترم نبی ان ادعو الی عباد الله فرعون نه دقه مطالبه وه چې ایمان راوړه او دا بنی اسرائیل باندې چې کوم ظلم کوي او غلامان دي جوړ کړی دي نو دا غلامان اخلاص کا ادعو الی راکه تاسو ماته هغه بندگان د الله رب العالمین بنی اسرائیل ما تراکه جزای ځان سره شام ته بوزم او د غلامان اخلاص کا په تحقیق سره تاسو لپاره رسول امانتدار او تاسو لوی مکوي په ما باندې ځان غټ غټ مکوي ښه لکه په تحقیق سره ما راتلګی تاسو په دلیل واضح سره واني عذت بربي وربكم نو فرعونیان ورته وی سمشګنی پکانو باندې ਸੰسار کو موسی عليه السلام ته وی نو موسی عليه السلام ورته وی په تحقیق سره د پناه غواړم په خپل پروردگار سره او په پروردگار تاسو سره ان ترجمونی چې تاسو پکانو باندې ولې مالرا زرا الله پناه غواړم او که چېرې تاسو ایمان نه راوړئ په ما باندې نو فاعتزلون نو پس ډډې ته شئ زمانه کم از کم ما ته اذیت خو مه رارسوئ اول خدا دې زما په دعوت باندې لبیک ووایئ خو که ایمان نه راوړئ نو کم از کم زمانه خو ډډې ته شئ ما ته خو تکلیف مه راکوئ نو فلم یترکوه خلقو پرې نه ښودله هغه اذیتونه یې ورکول نو پس وبله د پروردګار خپل لره چې خدای مدد مې وکړي په تحقیق سره دا خلق چې دی دا یو قوم دی چې دا مجرمان دي نو فاسر بعبادي الله رب العالمین هغه ته جواب راولېږو چې د شپې شپې بوته زما دې بندګانو لره او په تحقیق سره تاسو درپسې کړي شوي یې تاسو مخکې فرعونیان درپسې دي او الله به دوی معذب کړي اوس چې کله مخکې دریاب راغی نو الله تعالی ورته وی لخته ولا را پرېږده تاله به لار درکړي او چې کله یې لار درکړه نو دغه لار به په خپل حال باندې وي دې لپاره چې وروسته فرعونیان راشي او هغوی دا خو روغ روډ دی نو هغه به هم پرې وردن نه شي نو ټول به هلاک شي واترک البحر رهوا او پرېږده ته موسی علیه السلام دغه سمندر لره رهوا یعنې ساکنه چې اوبه په کوم حال باندې ولاړې دي دقه شان به ولاړي ته ورته ګوره انهم جند مغرقون فتحقیق سره دا فرعونیان یو داسې لښکر دی او یو داسې قوم دی چې ډوبېدو والا دي کم ترکو من جنات وعیون الله ویلاړ الغرق شول او ټول ناز و نعم هغه ته نه پاتې شو څومره پرېښودل دوی د هغه باغونو نه او د هغه چینو نه او د هغه فصلونو نه او د هغه ځایونو ښایستهو نه مقام کریم یعنی مقام حسین ښکلي ښکلي بلډینګونه ته نه پاتې شو او هغه نعمتونه کانو فیها فاکهین معنا ناعمین چې دوی باغې کې فاکهین خوشاله کذالک ان الامر کذالک خبرهم د قرنګ دا او په میراث کې ورکړل مونږه دغه نعمتونه ټول هغه بل قوم ته قوم اخرین چې هغه بنی اسرائیل دي هغه غي ته پاتې شو
اوس الله وی چې فرعونیان هلاک شو او مړ شو نو جړا و نکړه په دوی باندې نه اسمان او نظمکه نو یا خو حقیقتا اسمان او زمکه مراد دي الله وی نه په اسمان او جړل او نه په زمکه او چې کوم اهل خیر او اهل الله خلق وي او هغه وفات شي نو اسمانم په جاړي او زمکه په جاړي ښه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسمان کې دو دروازې دي په یو د مؤمن هغه عمل پورته خيږي او په بل د هغه رزق کته راکوزيږي نو چې کله دی وفات شي نو هغه د رزق دروازه هغه ورپسې جاړي او هغه د عمل دروازه هغه ورپسې جاړي او پزمکه کې دغه مصلا په کوم ځای چې بده سجده لګوله نو هغه زمکه د هغه حساب اطراف هغه ورپسې جاړي چې کوم ځای کې بده عبادت کو او د تلاوت کو او د چې کوم دین هغه د دین داغي مهنت کو او یاسن حضرات فرمایي چې عبارت کې مجاز دی فما بكت عليهم السماء يعني اهل السماء او واهل الارض نبي د اسمان خلق وجړل او نبي د زمکه خلق وجړل نبي فرشتو وجړل نبي انسانانو وجړل په فرعونانو باندې او په خلاف د اهل الله باندې باغي باندې بیا ملائکم جاړي او باغي باندې انسانانم جاړي وما كانوا منظرين او نو دوی ډیل ورکړی شي دي در توبه لپاره مهلت میلاو نشو سیده لاړل جهنم ته ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين او خامخا بتحقيق سرا نجات ورکړو موږ بني اسرائيل ته دا عذاب سپکون کینا هغه عذاب مهين سو من فرعون هغه د فرعون وګه فرعون با د اهانت عذاب خلق له ورکو والله تعالی ما دا غینا بچ کړل دا الله تعالی باغی باندې یو احسان او دا الله تعالی باغی باندې یو مهرباني وا او یو قرات پکې راغله ده من فرعون من فرعون بځای من فرعون الله تعالی وی نجات ورکړو موږ بنی اسرائیل ته دا عذاب سپکون کینا من فرعون الله فرعون سوکو تاسو پته شته انه كان عاليا من المسرفين ډیر غټ بدمعشو انه كان عاليا بتحقیق سره ډیر زور اورو او دا غډل دا مسرفین نو د حد نه تجاوز کړو دغه عبدیت نه اولوہیت طرف ته قدم وراړولې ولقد اخترناهم على علم او خامخا بتحقیق سره ورکړو موږ دغه بنی اسرائیل لرا سره دا علم زمونږه باغ مخلوقات ته زماني خپل باندې او ورکړو موږ دغه بنی اسرائیل ته هغه نخي او معجزې د موسی عليه السلام په لاس باندې یا نعمتونه ما فيه بلاء مبين هغه چې باغی کې هغه امتحان واضح وو نو هغه معجزې وی چې هغه امتحان او یا هغه معجزې وی بلاء مبين چې هغه امتحان هغه د الله رب العالمین احسانات ومن او صلوا او دا قسمه نعمتونه دا ټول معجزې ان هؤلاء ليقولون بتحقیق سره د اهل مکه چې دي خامخا دي دا سوای چې بتحقیق سره نه دی دا جون لکن ان هي الا موتتنا الاولى چې نه دی دا مرګ زمونږه لکن دغه مرګ ډوم بنې دي څه مطلب یعنی مونږ باندې چې دا مرګ راشي د دنیا دا مرګ او مړ شو نو بیا دا غینه پس خبره په دقه ختم شوخه بیا پاسېدل او پورته کېدل نشتا وما نحن بمنشرين او نه مونږ دوباره پورته کړی شوی د قبرونو یعنی بمبعوثین او دلیل بردی داو چې کوم پیغمبر وی چې او باس بعد الموت شتا نو کوم دې زمونږ یو پلار یو صبر ژوند دی کو زمونږ یو نکي را ژوند دی کو فاتو بآبائنا را ولی تاسو هغه پلارانو مشرانو زمونږ لرا کچره تاسو رښتینی په دې خپل خبره کې اهم خیر ام قوم تبع الله تعالی وی تاسو طاقتور او کنه د تبع قوم هغه ډیر طاقتور او ډیر چې کوم نه د مال او د اولاد په لحاظ سره الله ما غهلا کړی د تاسو په ګلاسو کې اوس تبع سوق د تبع یو بادشاہ تیر شوی دی د یمن او تقریبا د پیغمبر علی السلام نه 900 کال مخکې دا تیر شوی دی او دا ډیر عادل او انصاف پسند حکمرانو خو قوم چې دی نو هغه مشرکان او کافران دي او دې په خپل چې کوم دی نو هغه موحد او انصاف پسند او دې دو پس سلسله کې راغله د مدینه منوره باندې تیرېدو لکه یمن هم د عربو علاقه ده مدینه منوره عرب دي نو دا راغله د مدینه په علاقه باندې تیرېدو نو د سره عالمانو او هغه د سابقو کتابونو ماهران او عالمانو ناغي ورته وی دا وطن چې دی بلکې بعضی تاریخي روایتو کې راځي چې د مدینه منوره باندې د اٹیک حمله اراده وکړه
نو هغه عالمانو ورته وی چې رب دې باندې حمله وکوا وی ولې وی ځکه زموږ په تاریخي کتابونو کې دا لیکلي دي او په آسماني کتابونو کې چې یو نبی آخر الزمان به پیدا کیږي علیه الصلاۃ والسلام او دا به داغه دارالهجرت وي هغه بدل ته هجرت کوي او بیا داغه صفات ورته د تورات نه او د انجیل نه بیان کړل نو دې داغه نه ډیر زیات متاثر شو نو دغه ځای کې او بعض روایتو کې راځي هغه عالمان ورته وي وکستا اجازه نو ته خو ځې خپل ملک ته یمن ته خو مونږ دلته پاتې کیږو شاید چې هغه نبی آخر الزمان که زمونږ په زندګۍ کې الله تعالی مبعوث کو او الله تعالی راولېګو نو مونږ په هغه باندې ایمان راوړو نو ایدوله اجازه ورکړه چې ټیک ته پاتې شه او بیا ورته یو خط ولیکو ویګو رسول الله مبارک دلته هجرت کو او تاسو ژوندۍ وای نو زما دا خط به ولور کوي او کنه تاسو مړوي نو بیا به وصیت کوي خپل بچو ته اغیله به ور کوي او بیا د اغي خپل بچو ته وصیت کوي او باغی کې دا لیکلیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې ستا سره الله گواه دې زما ډېر مینه محبت دې او کچره ته زما په موجودګۍ کې الله رب العالمین راوستي نو زه پتا باندې ایمان راوړم او زه به کوم دې نو توحید په عقیده باندې استعمال ګرځیا کو او استاد زما دا درخواست چې د قیامت پر ورځ به زما سفارش کوي دا الله رب العالمین په جناب کې مبارک دې خو بیا په مخ باندې لا بیا وفات شو او هغه علما چې دي هغه په مدینه منوره کې آباد پاتې شو او سن تاریخي روایتو کې راځي تبع بادشاہ هغه له کورونم جوړ کړه ورته وی هغه عالمانو ته وی چې تاسو دونه په نیک نیت باندې پاتې کېږئ د نبی آخر الزمان باندې ایمان او داغه د نصرت لپاره نو کورونه ولا جوړ کړه داستا کور او داستا کور او داستا کور او یو کور به کې جوړ کو وېدا د نبی آخر الزمان کو چې کله هغه هجرت کړي نو دا وداغه وطن ویخه نو بیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ دا هم د دق عالمانو په اولاد کې را روان دي دا انصار دي او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړو نو د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د کور مخې ته د مسجد نبوي سره په خوا کې اوخه مبارکه چې کومدن هغه سم لاسته او ارچاوي پیغمبر علیه السلام به زمونږه میلموي پیغمبر علیه السلام وی دعوها دا اوخه پرې ده فانها ماموره دیتا الله تعالی آرڈر کړی دی چې کوم ځای ته الله تعالی وی الته ودا کینی نو دا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ملمش پیغمبر علیہ السلام وی دا اقا کور چې کوم توبع بادشاہ جوړ کړی نو توبع بادشاہ په خپل موحد او قوم داغه هغه مبتلین دي نو الله تعالی وی هغه مبتلین ما هلاک کړی دي نو تاسو اهل مکه او مشرکین مکه تاسو لاسه تاسو هلاک ول الله تعالی تاسو ګران هونه دي نو الله تعالی فرمای اهم خیر ام قوم تبع دا تخویف دی دوی ته آیا دا د مکی مشرکان دا غوردی او دا طاقت وردی او کنا قوم د تبع بادشاہ والذین من قبلهم او هغه کسان چې کوم وړاندې د دوی نه عادیان او سمودیان د دنیا په لحاظ سره خو دی خو دا غي مال متاع او طاقتونه ډیر وچتو اهلکناهم هلاک کړي دي موږ دغه سابق او کافرانو لرا او په تحقیق سره وو هغه مجرمان وما خلقنا السماوات والارض دا بیا دلایل دي ندي پیدا کړي موږ اسمانونو او ځمکه لرا او هغه چې په مېندري دواړو کې دي لاعبین په دې حال کې چې موږ لوبه کوونکیو الله وی نعوذ بالله لوبه خنو کوم دا د عبرت لپاره دي ندی پیدا کړی موږ د غیدوانو لکن په حق سره لکن اکثر د دوی نه پوي کې په دې باندې ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین په تحقیق سره ورځ د فیصلې جدا ورځ د قیامت نو هغه میعاد او وخت د وعده د دې ټولو دی په هغه ورځ باندې چې په کار باندې بن راځي یو دوست د خپل دوست نشي ان د هیڅ یو سیب مولا عن مولا یو دوست به د بل دوست لپاره په کار نه راځي ښه ولا هم ينصرون او نه بددي مدد کولې کی لیکن هر غسوک چې رحم کی پاغه باندې الله رب العالمین الا من رحم الله من المؤمنین چې کوم ایماندار خلق دي اغه د الله رب العالمین اغه لپاره سفارشم کیږي او د اغه لپاره بخلاصم کیږي انه هو العزیز الرحیم ان شجره الزقوم وس الله رب العالمین د مکذبین او انجام ذکر کوي او رس بیا د مصدقین او انجام ذکر کوي په تحقیق سره دا ونه د زقوم چې دا نو دا خوراک د جهنمی دی طعام الاثیم دا د ګناهګار خوراک دی نو ګناهګار نه مراد هغه فرد کامل چې هغه جهنمی دی کل مهل یعنی کدردی الزیت مهل ویل کیږي د تیلو دغه تلچټ ته په دې ټیم کې چلان دي دا کومه خټه مټي پاتې شي
نو الله تعالی فرمایي د دې مثال بداسي لکه پشانته د دغه خټه کل مهل یغلی فی البطون چاغه بجوش وਹੀ په خېټو د دغه جهنميانو کې چې کله دا زقوم اخري کنه سم په خېټه کې بتاو راته کیږي ښا کا غلی الحمیم پشانته د جوش وهلو د ایشدل اوبو خذوه الله رب العالمین با اډرو کې چې پکړو خذوه راوی نسی فاعتلوه الى سواء الجحیم او رای کا گئی هغه مینز جهنم تا الله رب العالمین دې موږ ته حفاظت نصیب کړي د رمضان او د قران په برکت باندې ثم صبوا فوق راسه او بیا توي کې تاسو په سر د باندې من عذاب الحمیم دا عذاب دا غي شیدل اوبونا ګرمي او په د پاسه توي کې او دا ورته وایي چې ذوق انك انت العزيز الكريم اوسکدا عذاب او پتاقی سرته ډیر عزتمن او ډیر محترمه ته ډیر عزتمن سړی دا تحکمن ورته وی ښا دا کدی بزان ته عزتمن وي او مسلمانانو ته وي بی عزت وي یقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ودا عزتمن بولګو او دا بی عزت خلق به وباسوخه صحابه کرام ته بی عزت وي او ځان ته عزتمن وي الله وی ته ډیر عزتمن وي کنه را دې خوښه ان هذا ما كنتم به تمترون فتحقیق سره دا هغه عذاب دې چې تاسو په کې شک کو تاسو په دې باندې ایمان نه لرئ نو دا د مکذبین انجام شو او د مصدقین دا فتحقیق سره متقیان او پرهیزګار چې دي فی مقام امین دیو په غزای کې وي د امن جنت ټول د امن ځای دی باغونو کې وي او په چشمو کې وي یلبسون من سندس و استبرق او دی با اغندی د هغه جامونه من سندس چاغه د نارو ریخمو دی و استبرق او د غټو ریخمو دی دا دواړه ریخمو ته وي خو سندس چې دی ما رق من الدیباج او استبرق چې دی ما غلظ من الدیباج او سورۃ الرحمن کې راځي بطائنها من استبرق ودا جامی چې دی نو برنبا نری ریخم وی او د لاندې طرف نبا غټ ریخم وی خو د ریخمو کپڑے بدوی اغوستلی وی متقابلین او په دې حال کې چې دوی با مخکون کی وی یو بلتا د ټورو به یو بلتا مخونه ښه وی ځکه چې هغه کم تختونه او هغه کم کرسی دي لکه دنیا کې مونږ او تاسو داغه جلک ګورو هغه کرسی تاویږي نو که یو سړی بل طرف ته مخکول غواړي چې هر مجلس دوی سره نه دوی سره مجلس کوم ناغه کې څه مشکلات نشته خو په قضای باندې با ابا ولتن شيخا خود بخود اتوماتيکلی متقابلين كذلك ان الامر كذلك خبرهم دقرنگدا او وزوجناهم بحور عين او جوړه بګونګ دوی لره دا حور عين سرا الله وی د دوی ودونه به د حور سره حکم ښه د جنتیانو نحور جمع د حورا او عين جمع د عینه حورا ویل کیږي هغه زنانه ته چې د سترګو تور انتهایی تور او د سترګو سپین انتهایی سپین دا د حسن علامه ده او عین جمع د عینا ده چې غټه غټه سترګي خدا سے غټه نه سینه هغه بالکل معتدل غټه څنډه په شانجین او به خپل نه ښکاری عین خو نسبتا چې غټي يدعون فيها بكل فاكهة آمنين او دی ببلی بدغ جنتونو کې هر قسم میوجات لرا او په دې حال کې چې دی په امن باندې وي آمنین من انقطاعها دا غم به سرنی چې دا بخلاصي شي دنیا کې خو به ویل کې شیخ لاش لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى نبسکی دا جنتیان بدغ جنتونو کې مرګ لرا لیکن هغه مرګ لوم بنی لرا هغه چې کوم په دنیا کې بدوی باندې مرګ راغله او بس هغه تیر شو بیا دوباره مرګ نشته او بچ بکی دوی لره الله رب العالمین دا عذاب د جهنم نه فضلا من ربک دا یو مهربانی د جانب د پروردگار ستانه او دا کامیابی عظیم الشان ده فانما يسرناه بلسانک پس پتاقیق سره مونږه آسان کړه دا قران شریف په غجب مبارک استا باندې شاید چې دوی نصیحت قبول کړي دینا تو ترا قران بیانوا فارتقب انهم مرتقبون پس انتظار کو پیغمبر علیہ السلام دوی تا او تحقیق سره دوی هم انتظار کوون کی دي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دا سورۃ د قران شریف نذیر د سورۃ تعالی د قیامت یو منظر ذکر کړی دی الله تعالی فرمایي وترى كل امه جاسیه جاسیه معنا په پړ مخې باندې با نسکور پراتی
الله تعالی وی د قیامت په منظر باندې به د ډیر شدت او د هول د وجنه مجرمان دا به پړ مخې نسکور پراته ښه دا سی اورز را روانه ده نو د هغه ورځې تذکرہ به الله تعالی کړي دا د سورۃ ته ویل کېږي سورۃ الجاثیه دا هم مکی سورۃ ده قبل الهجرت نازل شوه ده نو اقا مضامین ثلاثه او ټول مقابله مناظره او مباحثه هغه د مشرکین سره ده او داغه د اثبات لپاره هغه دلایل عقلی او نقلی الله رب العالمین بیانې ور سره د مصدقین او د مکذبین مآل او داغي نتیجه هغه ور سره ذکر کیږي د دې سورۃ ربط د ما قبل سره ده چې د هغه سورۃ په آخر کې الله تعالی او فرمایل فإنما يسرناه بلسانك نو د قران پاک تذکرہ وا او دلته په اول کې فاتحه کې د قران پاک تذکرہ د تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هغه منزل کتاب الله رب العالمین داغه تذکرہ فرمایي نو الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض فتحقیق سره پاسمانونو کې او پزمکه کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین دی د پاره د ایماندار مسلمانانو وفي خلقكم وما يبث من دابه او استاسو په پیدائش کې او هغه چرا خوري الله رب العالمین هغه زنده سر لرا ما يبث یعنی ما ينشر اسونه زنده سر چرا خوار شوی دي نو په دې ټولو کې نخې د قدرت د الله رب العالمین دی د پاره د هغه قوم چې یقین کوي هغه په دې باندې واختلاف الليل والنهار او بدی عدلن بدلن د شپې او د ورځې کې او هغه چې را لېږلي دي الله رب العالمین د اسمان نه هغه رزق لرا رزق لرا یعنی مطور دغه دا مطور سبب د رزق دی ها نو پس راځوندې کړی دی الله رب العالمین په دغه باران سره هغه ځمکه لرا بعد موتها یعنی بعد یفسها وتصریف الرياح او بدی اړولو راړولو د بادونو کې د هواګانی جنوبا و شمالا او شرقا و غربا دا چلیږي او دا هواګانې خوريږي نو دا ټول سيزونه چې دي نو آیات په دې کې هغه نخې د قدرت د الله رب العالمین دي لپاره د هغه قوم چې هغه عقل مندوي تلک آیات الله نتلوها دا چې کوم آیاتونه د قران شریف دي نو دا آیاتونه د الله پاک دي چې موږ تلاوت کوو دا آیاتونه بتا باندې پیغمبر علی السلام په حق سره نو پس پکمه خبره باندې رسو د الله رب العالمین او داغه د آیاتونه یؤمنون دی به ایمان راوړي چې د خدای آیاتونه نه مني خدای نه مني نو اخر دی په څه باندې ایمان راوړي ویل لكل افاک اثیم دا داغه د بار وعید دی او زور نه ده ویل کند دا یا هلاکت او بربادی دا د هر هغه دروغ جن سړی د پاره افاکن معنا کذابن اثیم او جډیر ګناګار دی او دا څوک دی چې دی اوري آیتونه د الله رب العالمین چې تلاوت کولې کیږي په د باندې او بیا د اصرار کوي مستكبرن په دې حال کې چې تکبر کوونکې دی بار بار په کفر باندې اصرار کوي وی نه منم دا الله پیغمبر ورته بیانې او دې بار بار وی نه منم نو دې اصرار او همیشواله کوي او تکبر کوي دې باغې باندې گویا کتاب وي ندي اوریدل دي د دې آیتونو لرا نو بس خبر ورکاغه ته باغ عذاب دردناک سره و اذا علم من آیاتنا شیئا او باغ وخت چې کله دې معلوم کی د آیتونو زمونږ یو شی او یو حصے لرا نو دې اونې سیاغې لرا پټو باندې مدقق کسان چې داغې د پر عذاب سپکون کې دي من ورائهم جهنم او مخکې د دوی نه بیا جهنم دي من قدامهم لکه ورا د ازداد ورته مخکې ته هم وي رسته هم نو دنیا کې بدوی باندې هم عذابونه راځي او بیا مخکې د جهنم عذاب را روان دي ولا یغنی عنهم ما کسبوا او بکار باندې باندې راځي د دې مشرکانو کافرانو لپاره هغه اعمال چې دوی کسب کړي دي هغه له دې اوسیدنا او نه هغه چې دوی نیولې دي ما سوا د الله رب العالمین هغه نور دوستانو لرا هغه بکار نه راځي او د دې لپاره عذاب عظیم الشان دي هذا هدى يعني هذا القرآن دا قرآن شریف چې دی دا د هدایت کتاب دی او هغه کسان چې کفر کوي په آیتونو د پروردگار د دوی باندې نو دوی لپاره عذاب دی من رجز علیم د دوی لپاره هغه برخه د عذاب نه چې هغه دردناک دی سخت عذاب بوله الله رب العالمین ورکوي الله الذي سخر لكم البحر دا توحید رسالت او معاد د لپاره دلایل دي
دلائل عقلیه الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه تابع کړی د ستاسو لپاره سمندر لره دې لپاره چې روانې شي کشتۍ او جازونه پاغې کې په حکم د الله رب العالمین سره او دې لپاره چې تاسو ولټوي پاغې کې د مهربانۍ د الله رب العالمین نه تجارتونه او پاغې کې سامانونه وړي او خای کی چې تاسو شکر ادا کړئ د الله رب العالمین لپاره او تابع کړئ د تاسو لپاره الله رب العالمین ټول هغه سيزونه چې په اسمانونو کې دي او ټول هغه چې په ځمکه کې دي جميعا منه دا ټول سيزونه د الله رب العالمین د طرف نه دي که اسمان دې که ځمکه ده که کواکب دي او که علمي سفلي جوي مخلوق ته نو ټول چا پیدا کړی دي الله رب العالمین بتحقیق سره بدی مذکور بیان کې خامخا نخې د قدرت د الله رب العالمین دی د بار د هغه قوم چې فکر کوي بدی کې قل للذین آمنوا اوس ایماندار او مسلمانانو تبع مشرکان او تکلیفونه رسول کله په جواب باندې او کله چې کم ده په لاس باندې او مختلف چې کم ده نو هغه اټیګونه وکول چونکی صورت مکی ده نو الله تعالی فرمایي بس صبر درگذر عفو تحمل داغه نه بکار اخلي او یو ټیم بیا روان دی بیا تاسو د لاس د اوچتولو اجازه میلاویږي هغه بیا مدینه منوره کې دی نظر صبر حکم دی تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ایماندار مسلمانانو ته د خپل امت ته امت اجابت ته وایا سو یغفروا للذین چې دې بخشش کوي هغه خلق ته چې هغه امید نساتید ایام الله دا الله رب العالمین باغ ورځ باندې سمانا نه قیامت منی نه سابقه عذابنا داغین عبرت اخلی او نه چې کم دنو هغه د باز بعد الموت داغي قائل دي نو چې داغین نه یریږي نو دغه خلق چې دی هغه ته بخشش کوي داغي هغه حرکات هغه د صبر نه کار اخلي ليجزي قوما بما كانوا يكسبون دې لپاره چې بدل ورکړي الله رب العالمین یو قوم ته په سبب د هغه عمل چې دوی هغه لرکون کې دي او هرغه څوک چې هغه عمل کوي هغه نیک عمل نو پس د خپل ځان لپاره کوي او هرغه څوک چې ناکار عمل کوي فعليها یعنی فعليها وزره دا هغه ګناه پته باندې ده او بیا په طرف د پروردگار تاسو باندې تاسو ټول واپس کیږئ ولقد آتینا بني اسرائيل الكتاب دا نقلي دلایل دي خامخا په تحقیق سره ورکړو موږ بني اسرائیل ته کتاب لرا او دارنګ حکم لرا والحکم یعنی العلم والفهم خو یې مو تور کړي وا علم مو تور کړي وو او دارنګ نبوت لرا باقي کې بلا پیغمبران الله پاک را لګیلو ورزقناهم من الطيبات او روزي کړو موږ دغه بني اسرائیل ته د قسمه پاکیزه او سيزونه من المن والسلوى پاک من او سلوا وو ته ملاویدل او غرواله ورکړو موږ دوی له پاغه مخلوقات او زمانه خپل باندې واتیناهم بینات من الامر او ورکړو موږ دغه بنی اسرائیل ته بینات اغه دلائل من الامر یعنی من امر الدین د دین پکار کې لکه څنګه چې موږ ته الله تعالی بلا دلائل را لېګلې دي نو دغه شان دي د دین دلائل حقیقتا ملو شي نو بس اختلاف نو کړي دغه بنی اسرائیل ولکن رسول هغه نشراغ له دوی ته علم او پویا اولی اختلاف کو بغیم بینهم ګور قران حکیم بار دا وی د اختلافات من وجه چه ده نو هغه ګور لا علمی نه ده چې یو سړی پوهه نه ده نو ځکه په شاړه سر شو د اختلافات من وجه ده ضد عناد او چې کوم ده ضد بازی سره د پوهه نه ده د حق اتباع نه کوي او د ځان داغه نه متکبر حسابي باغیم بینهم ان ربک یقضی بینهم بتحقیق سره پروردگار سا فیصله وکي په مېل د دوی کې فورز د قیامت باندې په بار د هغه څه کې چې دوی باغی کې اختلاف کوونکي دي ثم جعلناک علی شریعه من الامر والله یمکه بنی اسرائیل ته کتابونه پیغمبران راغلیو او دغه شان نور شریعتونه او په آخر کې هغه شریعت او دین اسلام نو داغي راوړون کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نو هغه د نبوت هغه مشن هغه پیغمبر علی السلام راوړی دی الله تعالی وی دغه شریعت ته اتباع کوا او د دې د خواهشات اتباع نه کوي ټول امت ته دا خطاب دی په واسطه د پیغمبر علی السلام سره بیا اگر زول دې مونږ تعالی را نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو شریعت باندې من الامر دا کار د دیننا د دین چې کوم د شریعت لار دا هغه الله تعالی ته حواله کړی دا نو بس تابعداري وکړه د شریعت او تابعداري مکو د خواهشات د هغه خلق چې هغه نه پوهان دي په تحقیق سره دوی چې دي لن یغنو عنک من الله شیئا
هرگز دوی پکار باندې ناراضي او نشي د فکول استانه دا عذاب د الله رب العالمین نه یو سیز لرا او بتاقی سره ظالمان چې دی بعض دوی دوستان د نور او بعض دي او الله رب العالمین دوست دی د متقیان او پرهیزګارو سره. هذا بصائر للناس، هذا ان هذا القرآن، دا قرآن پاک چې دی دا دلایل دي د پاره د خلقو. که وسړی ځان پوهه کول غواړي نو قرآن داغه د پاره عظیم الشان دلیل دی او دا هدایت دی وهدن من الضلاله ورحمت لقوم یوقنون، او دا رحمت او مهربانی دا د پاره د هغه قوم چې یقین لري په دې باندې. ام حسب الذين اجترحوا السيئات، آیا ګمان کوي هغه کسان اجترحوا معنا اکتسبوا چې دوی کسب کړي دي هغه ګناهونو او هغه بدولره. الله وی دا ګناهګار خلق او دا کفار او اشرار خلق دا ګمان کوي سو ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات چې وبګردو مونږ دوی لرا پشان دي د هغه خلقو چې ایمان راوړل دي او اعمال صالحه اختیار کړی دي. الله په آخرت کې به د دې دواړو انجام یو شانتي وي؟ لا، دواړه به یو شانتي نه. سواء محیاهم وماتهم، چې ګینه برابر به په دې حال کې چې برابر به هغه ژوند دوی او هغه مرګ دوی. ګوره دنیا ته چې مونږ راغلي نو ژوند خو یو شان دی. کافرانم ځان له دنیا ټول منفعتونه حاصلې او منډې ترلې وي، مسلمانان هم دقه چل کوي، هغه رزقونه او هغه منفعتونه هغه هم حاصلې. خو پس د مرګ نه چې بیا کوم ژوند را روان دی نو الله تعالی وایي چې هغه هم د دې ژوند په شان یو شان دي نه. مسلمانان کامیاب او کافران هغه ناکام وي. ساء ما يحكمون، ډېر بد دی هغه فیصله چې دوی کوونکي دي هغې لره. دوی دواړه به یو شان دي، یو شان دي بني. وخلق الله السماوات والارض بالحق، او پیدا کړی دی الله رب العالمین اسمانونو او ځمکې لره په حق سره، او دې لپاره چې بدله ورکړي شي هر یو انسان ته بدله د هغه عمل چې د کسب کړی دی هغې لره، او حالدار چې په دوی باندې به ظلم نه کولی کېږي. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا پس تا لیدلی دی هر هغه چا لره چې هغه نیولی دی خواهش خپل لره خدای خپل. لکه څنګه چې د خدای اتباع پکاري، د معبود اتباع پکاري، نو ته د خپل خواهش نه نعوذ بالله معبود جوړ کړی دی. او چې څه پړه کې راځي چې بس حق کار کوي، جایز او ناجایز ته نه ګوري ښه، او یا حلال او حرام ته پکې نه ګوري. نو که هغه ورته د بت پرستۍ دعوت ورکوي خواهش نه بل دی بت پرستۍ پسې روان دی. واضله الله على علم، او گمراه کړی دی دلته الله رب العالمین سره د پوهې او مهر لګولې دی الله تعالی په غوږونو د دوی باندې او په زړه د باندې، او ګرځولې دی الله تعالی په سترګو د باندې غشاوتن یو پردې لره نو حق نه ویني. فمن يهديه من بعد الله، څوک دی چې لار به وښیي دته او هدایت به وکړي دته من بعد الله، یعنې من بعد اضلال الله، وروسته د ګمراه کولو د الله رب العالمین نه څوک هم په لار کوی نه شي. افلا تذکرون وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، او ویل بدی مشرکانو کافرانو چې نه دی دا لیکن ژوند زمونږ د دنیا دی چې مونږ مړه کېږو او مونږ ژوندي کېږو، او نه هلاکوي مونږ لره نه مړه کوي مونږ لره الا الدهر، لیکن صرف دا زمانه بس دا د زمانې اتار چړاو دی، او باقي نور څوک خالق او یا څوک متصرف او یا بل څوک معبود دا ګینه نشته. لکه دا دهریه او عقیده ده. نو دهریه او سوشلیست او دغه کمیونست داسې وي چې بس دا خو چې کوم دی د دهر دا د هغې یو تګ راتګ دی، او باقي څوک د هغې دپاره متصرف او مالک نشته. نعوذ بالله د الله رب العالمین نه د هغې نه منکر دی. وما لهم، حلال کې دا دهر دا تلل راتلل او د دهر دا انقلابات دا خو راوستونکي الله رب العالمین دی. دیو جنا پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې وی تاسو دهر ته کنزل مه کوئ. بعد خلق چې څه مصیبتونه پې راشي وی د زمانې هغه داسې داسې، نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام وی تاسو دهر ته کنزل مه کوئ، خامو ته بد رد وایئ. فإن الله هو الدهر، وی ځکه دا دهر څوک دی؟ خدا الله دی. معنا دا دهر خدا الله په حکم باندې روان دی، سار کېږي ماښام کېږي او انقلابات په هغې کې راځي، نو دا خدا الله تعالی د وینا مطابق. وما لهم بذلك من علم، او نشته دی د دوی دپاره په دې خبره باندې څه علم او څه دلیل، او نه دی دوی لیکن دوی هسې ګمان کوي. او په هغه وخت کې چې کله تلاوت کېږي په دوی باندې آیتونه زمونږه بینات واضحه واضحه، نو ما کان حجتهم، نه دی هغه جواب او هغه دلیل د دوی
د کافرانو سره بل څه جواب نشته ها صرف یو خبره کوي وی که چېرې تاسو وایئ چې بعد الموت شته نو کوم دی زما هغه پلار خو دې اوسه پورې ژوندی نه کړ او زما هغه نیکه خو دې اوسه پورې را ژوندی نه کړ نو الله تعالی وایي د هغې خو ټیم دی بې ټیمه خو الله تعالی یو کار نه کوي د الله تعالی په نسبت باندې تقدیر دی تقدیر او تقدیر نظم ته وایي نو چې کله تلاوت کولی کېږي په دوی باندې آیتونه زمونږ واضحه نو نه دی هغه دلیل د دوی لیکن دوی وایي چې ائتو بآبائنا پیش کوي تاسو او راوړئ تاسو هغه پلاران زمونږ که چېرې تاسو رښتیني یې په دې خپله خبره کې ته وفرمایه پیغمبر علیه السلام چې الله رب العالمین ژوندي کوي تاسو لره او بیا به مړه کوي تاسو لره او بیا به راغونډوي الله رب العالمین تاسو لره تر ورځې د قیامته پورې چې نشته دی شک په راتلو د هغې کې لیکن اکثر د خلقونه لا یعلمون الله وی جاهلان دی پوهېږي نه په خبره باندې نو ایشا به اوسې راوله نو د هغې ټیم دی را به ویلي ولله ملک السماوات والارض او خاص الله رب العالمین دپاره حکومت د اسمانونو او د ځمکې دی او په هغه ورځ باندې چې کله قایم شي قیامت نو په دغه ورځ باندې به خساره وکړي باطل پرست خلق مبتلین او مشرکین هغه به ډېر په خساره کې پرېوځي نقصان کې به پرېوځي او خساره دا ده وترى كل امه جاثيه او ګوري به مخاطبه هر یو امت او هر یو ډلې لره جاثیتن چې هغه به پړ مخې پراته وي جاثیتن مخکې جاثمین تېر شوی و نو دوی به پړ مخې اړولي نسکور پراته وي ښه کل امت تدعا الى کتابها او هر یو امت او هر یو قوم چې دی هغې ته به بلنه ورکولی کېږي په طرف د هغه عملنامې خپلې باندې فرشتو به ورته عملنامې نیولي ښه راشه شابه اخلی عملنامې او بیا ورته یقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون نن ورځې به تاسو ته بدله درکولی کېږي د هغه عمل چې تاسو هغې لره کوونکي وي په دنیا کې هذا کتابنا ينطق او دا چې کوم دی نو دا هغه کتاب زمونږ دی د فرشتو سره چې کوم رجسټري دي الله به ورته وایي د کرامن کاتبین سره چې کومې رجسټري دي هغه گویا دي په حق باندې ستا ټول ریکارډ مونږ سره موجود دی سهار او ماښام ګوره هذا کتابنا ينطق علیکم دا هغه رجسټر زمونږ دی د فرشتو سره هغه ګواهي کوي او دا ګواهي کوي په تاسو باندې په حق سره په تحقیق سره مونږه نستنسخ ما کنتم تعملون نستنسخ معنا نكتبو نسخ ورانولو ته هم وي او نسخ لیکلو ته هم وي نو ناسخ معنا کله کاتب لیکوال وي دا نسخه ده او کله ناسخ معنا ورانون کې ما ننسخ من آیت او ننسها دواړه معناګانې دي دې کې معنا د لیکلو ده په تحقیق سره مونږ لیکو هغه عملونه چې تاسو هغې لره کوونکي یئ اوس معال او انجام بیدای تخویف دی او تبشیر دی هر چې هغه کسان دي چې هغې ایمان راوړی دی او اعمال صالحه کړي دي داخل به کې دوی لره پروردګار د دوی فی رحمته یعنی فی جنته دغه جنت محل د رحمت دی او دا هغه کامیابي عظیم الشان ده او هر چې هغه کسان دي چې هغې کفر کړی دی افلم تکن آیاتی یعنی فیقال لهم کافرانو ته به فرشتې داسې وي چې افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا ولې نو آیتونه د قرآن پاک زما چې هغه به تلاوت کولی کېده په تاسو باندې بس تاسو به تکبر کو او وایي تاسو یو قوم مجرمان تاسو کفر او شرک کو واذا قيل ان وعد الله حق او په هغه وخت کې چې کله وویلی شي چې په تحقیق سره وعده د الله رب العالمین رښتیا ده او قیامت چې دی نشته دی شک په راتلو د هغې کې خامخا به دوباره پورته کولی کېږي نو الله وایي چې دا کوم مشرکان خلق دی نو دوی په دې پورې مذاق کوي څه وایي قلتم ما ندري تاسو خو به داسې وي چې مونږ ته علم نشته چې ما الساعه چې قیامت څه شی دی مونږ خو د قیامت نه یو خبر ان نظن الا ظنا مونږ خو ګمان نه کوو لیکن اسې یو ګمان یقینا نشته یقینا به نه راځي خو اسې بس یو چونکې ته بار بار وایې چې ایبا نو بس یو ګمان غوندم دی حالانکه په ګمان باندې خو سړی نه مسلمانېږي په یقین باندې سړی مسلمانېږي چې تصدیق وساتي نو ان نظن الا ظنا مونږ ګمان نه کوو لیکن صرف اسې یو معمولي غونته ګمان او نه یو مونږ په دې باندې یقین کوونکي وبدا لهم سیئات ما عملوا بدا معنا ظهره او ښکاره بشي دي مشرکانو کافرانو ته
هغه سزاګانې د هغه عمل چې دوی کړي دي په دنیا کې او را نازل بشي په دوی باندې ما كانوا به يستهزئون هغه عذاب چې دوی په هغې پورې ټوکې کولې وقیل اليوم ننساکم او وبویل شي دغه مجرمانو کافرانو ته چې نن ورځې یعنې په ورځ د آخرت باندې ننساکم معنا نترککم فی النار ځکه ننساکم خپل معنا خدا ده الله وي ما تاسو هېر کړی او الله باندې خو هېر نه راځي نو معنا دا ده چې نترککم فی النار ما په جهنم کې ورپرېښودی ښه پراته به یې پکې دقه شان دی لکه څنګه چې تاسو هېر کړی و هغه ملاقات د ورځې ستاسو چې دا ده او ټیکاونه ستاسو لپاره اور د جهنم دی او نشته ستاسو لپاره څوک مددګار ذالکم یعنی ذالکم العذاب او دغه عذاب چې دی په سبب د دې سره دی چې په تحقیق سره تاسو نیسلي وو آیتونه د الله رب العالمین په ټوکو باندې او دوکه درکړې وه تاسو لره دې ژوند د دنیا په مزو کې ډېر مشغوله وئ آخرت نه بالکل غافله نو پس نن ورځې لا یخرجون منها نه به راوښکلی کېږي دغه جهنمیان چې کوم کافران دي هر چې اهل ایمان دي عصات ناغي خو به راوښکلی کېږي او روایاتو کې راغلي دي فاليوم لا يخرجون منها دا خو هغه دي چې قیامت نه منو کافران دي منکر دي نه به راوښکلی کېږي دي دغه اور د جهنم نه ولا هم یستعتبون او نه به دوی واپس کېږي په طرف د دنیا باندې یستعتبون معنا لا يرجعون الى الدنيا فلله الحمد رب السماوات دا خلاصه د صورت شوه دغه ټول مضامینو دپاره دلایل بیان شو نو خلاصه یې دا ده چې بس خاص د الله رب العالمین دپاره حمد او تعریفونه دي چې هغه پروردګار د اسمانونو او پروردګار د ځمکې دی او پروردګار د ټولو مخلوقاتو دی دا ټول کائنات د دې مربي ګورې الله تعالی وي زه یم وله الکبریاء فی السماوات والارض او خاص د الله رب العالمین دپاره عظمتونه دي کبریا د هغه دپاره لویي ده هم په اسمانونو کې او هم په ځمکه کې او دغه الله رب العالمین چې دی وهو العزیز الحکیم صدق الله العظیم